مشوره ورسره کوي ای صحابو څه چلو کو څه چلو کو دلته په مکه معظمه کې پاتې کې مدینه منوره کې پاتې کېږو دفاعي حالت مضبوطو او کنه د دې مخې ته وځو اطلاع را لوی لښکر راوتی دی خو مبارک علیه السلام خپله رایې دا وه چې مدینه منوره کې پاتې شو او دفاعي نظام مضبوط کولی مبارک علیه السلام خوب لیدلی و غوا ذبحه کېږي تعبیر یې دې سره ورکړو چې که چېرته موږ میدان جنګ ته بهر ته ووتو زما ډېر صحابه په شهادت باندې رسي زما لاس په مضبوط ازغره کې دی تعبیر وباسي که چېرته موږ په دې مدینه منوره کې پاتې شو موږ به محکم و مضبوط پاتې شو او زما د تورې په سر کې خنډ راوتی دی تعبیر ورکوي چې زما د خاندان نه به هم څوک په شهادت باندې رسي د بدر میدان ته چې کومو صحابو شرکت نو کړی هغه صحابه جذباتیان صحابه موږ به مخې ته وځو مقابله به ورسره لار کې کوو دلته یې نه پرېږدو صحابو دا مشورې چې واورېده مبارک علیه السلام کور ته تشریف وړي دا مشران صحابه کشرانو ته وایي بد موقع مبارک علیه السلام خوښه دا وه چې په وطن کې مدینه طیبه کې ایسارېږو او موږ دفاعي حالت مضبوطو تاسو ولې مبارک علیه السلام د رای په خلاف رای ورکړه دوی ټولو سلا وکړه چې کله سید الکائنات راوځي موږ به ورته ووایو چې به څنګه ستاسو خوښئ مبارک علیه السلام کور ته تشریف وړي هغه مبارک داسې نبي دی چې یوازې په مصلی امام نه یوازې په منبر مبلغ نه د جهاد په میدان کې به یو لوی سپه سالار وګورئ مبارک علیه السلام بچې راوتو امسا به یې په لاس کې وه پټکې مبارک به یې په سر و نوراني چهره به وه په دغه ورځ چې کله راوځي دوه زغرې یې واچولي جنګي خولۍ ټوپۍ په سر که توره یې د امسا په شکل لګولې ده مبارک علیه السلام د یو سپه سالار په شکل راوځي صحابه ورته یې محبوب څنګه ستاسو خوښه وي هغه رنګ به وکړو مبارک علیه السلام ورته فرمایي یو نبي سره دا نه ښایي چې هغه د جنګ لباس واچوي او بغیر د جنګ نه یې کوز کړي اوس به وځو او کفارو په خلاف به جنګ کوو مبارک علیه السلام جنگی لباس واچولو ګورئ ګورئ زما د خبرې به جذباتو کې نه اخلئ ما سږ کال اړو تیز بیان کړی نه دی هغه ورځ هم ګل مبارک را سره په سوکنو کې د دوی صدارت و ما سږ کال ټول الفاظ په مد نبی فقتلوه دا ټوټه لږه پوره کوي قاضي ایاز مالکی رحمت الله علیه په شفا شریف کې لیکلی دي چې دا روایت پوره داسې دی من سب نبیا فقتلوه څوک چې زما مبارک علیه السلام فرمایي ستاسو د نبي بې ادبیو کې وی وجنئ مردار کوي قتل کوي خو من سب اصحابي فضربوه څوک چې زما صحابو ته کنزل کوي مضبوط وال ورته ورکوي ګورئ صحابو ته چې څوک کنزل کوي وال ورته ورکوي لکه خوارج شو شیعاګان شو چې په ګوتو درځي مضبوط ډانګي ورته نیسي دا ولې ورته وایي مبارک علیه السلام په حدیث باندې به عمل راشي لکه نن سبا خو بعضې خلک پیدا شوي تعویلات پکې کوي یو سړی به سړي کفر د خولې نه وباسي او دی به وایي نه جي ده خو د کفر په نیت نه ویلي څوک به د قرآن بې ادبي کوي څوک به د پیغمبر بې ادبي کوي څوک به د صحابو بې ادبي کوي او ته به ورله تعویلات لټې جامې به ورله جوړې ته د پیغمبر علیه السلام امتي نه مبارک علیه السلام ختمه کړې ده من سب نبیا فقتلوه دا سړي ته به مهلت نه ورکړي ستا په پاکستان کې قانون چېرته دی دا بعضې خلک وایي محکمو ته یې وسپارئ را دې شي سزا دې ورکړي چېرته داسې محکمه ماته وښایي چې هغوی ګستاخ رسول ته سزا ورکړي هغوی د صحابو ګستاخ ته سزا ورکړي که دا غازي علم الدین نه وی ممتاز قادري نه وی دا غازیان او مجاهدین نه وی ګستاخ په آزاد ګرځېده دی وله په زړونو کې ډار او یره واچوله نن نه بعد چې څوک بې ادبي کوي نه به کوي یریږي به چې بیا به ممتاز قادري روچت شي او سر به رانه قلم کړي مونږ د مبارک علیه السلام په شان کې بې ادبي نه منو تعویلات نه منو احتمالات پکې نه منو چا چې سري الفاظو کې بې ادبي وکړه لکه دی بدبخته چې د قرآن بې ادبي وکړه قرآن کې خطا ده دا امي دی صحابه خطا دي دا یوازې د پیغمبر علیه السلام نه د قرآن هم بې ادبي ده د صحابو هم بې ادبي ده د پیغمبر علیه السلام بې ادبي ده اوس والا دی پرتوک جوړوي وایي چې نه دی بې ادبي نه ده کړې د ټول بیان په قرآن کړی دی ټول بیان په قرآن کړی دی خو چې ته وې پیغمبر نه پوهېدو دا غلطي وه
مطلب پیغمبر علیه السلام نه پوهېدو چې غلطي اصلاح کړې وي صحابه نه پوهېدو چې قرآن یې لیده ته خو د قرآن د تحریف قایل شوي مونږ وایو دی ګستاخي کړې ده دی ګستاخي کړې ده دته دې سزا میلاو شي که نن ورته سزا میلاو نه شوه سبا به بل سړی روچت شي بې ادبي به وکړي بله ورځ به بل سړی روچت شي بې ادبي به وکړي معززو افسوس چې عمر رضی الله عنه نشته ګینې کوڅه په کوڅه به د داسې بدبختو سوټونه پراتو سوټونه هغه مبارک صرف داسې سړي ته چې هغه سړي ووي چې فیصله ورته لاړه او ورته یې ووي چې موږ ته فیصله وکړه دا یهودي ورته وایي دا بل ظاهري مسلمانو خو منافقو ورته یهودي وایي چې فیصله وکړه خو تا نه وړاندې سید الکائنات علیه السلام زموږ فیصله کړې ده زما په حق کې کړې ده دا ناصرونه چې څوک وایي دا تشدد کوي دا روایت غوږونو باندې واړئ زړه ته یې واچوئ چې مونږ خو لا ګزاره کوو که دا عمر صاحب وصالحو عمر صاحب ورته وایي روزم فیصله دله کوم کور ته ځي توره راخلي دې منافق نه سر کلمی دا ځي په یاره باندې یهودي بیا د هغوی وارثان راځي مبارک علیه السلام ته وایي قصاص عمر صاحب ته عمر صاحب ولې دې داسې وکړه وایي قربان دا خو یو کس رالو ستاسو فیصلې د پاسه یې فیصله راوړه که دې نه بعد بل کس راځي هغه سره به هم داسې کار کوم لکه ده سره مې چې وکړو صرف د مبارک علیه السلام د فیصلې د پاسه فیصله عمر صاحب د سر کلمۍ واچوه د دین اصولو ته دا څه مسله ده نو بیا چې یو سړی وایي قرآن کې غلطي ده یو سړی وایي پیغمبر ته دیوال ناخوا نه ښکاڼي او په قسمه قسم الفاظو بېادبي کوي که د دې خلکو مخنیوه ونه شي نو کوڅه په کوڅه به دا بېادبیانې عام شي معززو مبارک علیه السلام د احد میدان ته ځي د احد میدان کې مبارک علیه السلام یو صحابي مبارک سره 50 غشوشتون کې کېنئ په غونډۍ باندې که مونږ جنګ ګټو که جنګ بیلو تاسو به دې غونډۍ نه نه راکوزېږئ جنګ شروع شو ابتدا کې مسلمانانو ته فتح نصیب شوه غنیمت تقسیمیږي کفار په تېښته باندې لاړه دا بره صحابه دوی وایي چې وګوره فتح وشوه کفار وتښتېده دې نه دا څلوېښت صحابه راکوشو ښکته دا لس صحابه پاتې شو دغه ټایم کې خالد بن ولید صاحب ایمان نور وړی هغه ملګرو ته وایي وګورئ غونډۍ خالي شوه دومره لرې نه راغلي وو راځئ چې حمله پرې راوړو حمله یې پرې باندې راوړه دومره سخته حمله وه دا کوم چې لس صحابه وو نو چېرته لس کسان چېرته 3000 کسان دوی بې په یک دمي حمله وکړه دا مبارکان په شهادت ورسېده لاندې میدان ته د غشو ګزارونه دي د نیزو تورو ګزارونه دي یو بل کې ورک شو تر دې روایت کې راځي چې صحابه لګیا دي د حضرت انس صاحب پتري راایښې ده هغه مبارک شهید کړه انس صاحب ورته چغې وایي تره مې دی تر دې چې خلکو پېژنده په شهادت رسېدلی و مبارک علیه السلام ولې بیا دیت ورکړو هغه مبارک معاف کړو بیت المال ته یې واپس ورکړو داسې جنگ دی چې د خپل ملګري پته نه لګي ملګري ورک دي دی میدان جنگ کې شیطان आवाज کوي الا ان محمدا قد قتل وي خبردار محمد صلی الله علیه وسلم دا شهید شو دا په شهادت باندې ورسېده دا आवाज نو ډېر دروند عمر رضی الله تعالی عنہ غوندې شخصیت هغه مبارک د لاسونو نه توره پریوزي اړخ ته کېناستو بل صحابي ورته عمر صاحب ولې وایي سید الکائنات شهید شو وایي ښه چې مبارک علیه السلام شهید شو زه په جون باندې څه کوم بل صحابي میدان جنگ ته دانګي جنګېږي تر دې چې په شهادت باندې ورسېده صحابه تعجب کړي تکلیف ټیم دی مبارک علیه السلام ته کفار نږدې کېږي ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی خپله سینه مبارک علیه السلام ته شا کړې ده سینه یې نیولې ده غشو ته غشي راځي د ده مبارک په سینه راځي زما سینه دې غلبیل شي زما بدن دې ټوټه شي مبارک علیه السلام دې زخمي نه شي دا سینه مبارک یې ټوله سوری ده لاسونه یې سوري دي مبارک علیه السلام ته ځان ډال کړی دی تر دې چې پریوزي حضرت طلحه صاحب راځي مصعب ابن عمر راځي صدیق اکبر صاحب ولاړ دی توري والا منع کوي تر دې چې طلحه صاحب په لاسونو دومره ګزارونه کېږي مبارک لاسونه شل شو تر دې مبارک علیه السلام باندې یو بدبخته ګزار کوي د مبارک علیه السلام د ټوپۍ دا کړۍ زنځیر راځي د مبارک علیه السلام په مخ کې خښېږي او د مبارک په مخ باندې وینه راځي تر دې چې دا ګیره مبارکه د وینو نه تر شوه صحابه فرمایي
یو صحابي مبارک هغه وایي چې زه رالم ما رحمت دی عالم ته وکته مونږ وایي چې شهید دی ډېر په مشکله مو وپېژنده مبارک مخ د وینو نه ککړ دی ږیره مبارکه یې ککړه ده په وینو باندې ما اواز وکړو ای خلکو ای صحابو رحمت دی عالم ژوندی دی راځئ ټول صحابو رامنډه کړه مبارک علیه السلام ته رايوځای کېږي زار د مبارک د شفقت نه یو کنده ده هغې کې یو صحابي پروت دی زنکدن حالت دی سره د دې چې مبارک زخمی دی کندې ته کوشو صحابي سره واچتو په خپل پتونې کېښو ورته وایي مه خفه کېږه صحابي مبارک ورته اشاره کوي چې ما پرېږده خاورو باندې هغه مبارک په شهادت باندې رسېږي مبارک خپل ملګري هم نه پرېږدي زخمی دی خو د ملګرو غم کوي تر دې پورې چې مبارک دې کندې ته پرېوته نو بیا راځي حضرت طلحه صاحب زخمی دی حضرت علي صاحب راځي السیرة النبویه د ابن هشام وایي چې مبارک علیه السلام ته یوکه ورکه مبارک یې پورته کړه چې مبارک د طلحه صاحب مخ ته وکته اواز کوي ای خلکو که څوک په ژوندون باندې جنتي کتل غواړي د طلحه صاحب مخ ته وګورئ حضرت علي صاحب ورته اوبه راوړي او مخ مبارک ورته وینځي زخمونه ورته پاکوي مبارک علیه السلام دې نه بعد موږ په ناسته وکړو مقصد مې دا و چې دا څلور واقعې مې ذکر کړي دا دې دپاره نه چې موږ سره فور هیرې کړو هغه وخت سره کفر د مدینې منورې باندې حمله وه دې وخت سره یوازې په اسلام نه ستا په عقیده هم حمله ده ستا په مذهب هم حمله ده که چېرته ستا عقیده بد شوه ستا عرس هم کېږي ستا میلاد هم کېږي ستا مزارات هم محفوظي ستا عزت هم محفوظي خو که دا عقیده مو ختمه شوه نه به مو قبر وي نه به مو میلاد وي نه به مو عزت وي نه به مو ناموس وي وګورئ عراق کې د صحابو قبرونو ته یې بمونه کېښه که نه وګورئ KPK کې ځای په ځای به یې مزاراتو ته بمونه ایښه که نه دا چې عقیده دې بد شوه هر څه به بد شوي عقیده مضبوطه کوئ دې ته خدمت وکئ د علماو تر شا ودرېږئ د خپلو مشایخو تر شا ودرېږئ دشمن ته سینه راوباسئ د دلیل میدان به مونږ ګرمو ټولو ته مو چیلنج دی مشرق مغرب جنوب شمال عرب عجم چې څومره دي نران شئ علمي میدان جوړ کئ او د دلایلو په میدان کې مونږ سره مناظره وکئ مناظرې میدان کې رستو نیو څوک یو ټیشن آ گئی څوک بل ټیشن آ گئی ناران شئ علمي میدان کې کښېنئ چې بیا مو پته ولګي او که د سرونو میدان راځي نو چې ته په باطل عقیده سر ورکې زما د مبارک امتي عقیدتمن هغه په محمد مصطفی په طریق اولا سره سر ورکوي ځای په ځای پې ګزارونه دي خلک وایي سم نشته قادیانیانو زور ته وګوره حامیدیانو ته وګوره انجینر فتنې ته وګوره جبریو ته وګوره خوارجو ته وګوره ولې حرمینو کې دا حالت وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى علامه نور الدین سمهودي لیکي چې چاته به د سپوڼې مرض راغی امیر حمزه صاحب خبر نه به یې خاوره واچته چې هغه به یې پې ولګول الله به ورته سپوڼې جوړ کړو سبحان الله پته لګي حرمینو کې خلکو تبرک منلو نن سال دی نه د جنګلو ته پرېږدي نه د قبر ته پرېږدي نه د تبرک ته پرېږدي نه د یا رسول الله ته پرېږدي نه د نعت ته پرېږدي نه د صحابو قبرونو ته پرېږدي هر ځای بنده شتی ولې عقیده نشته چې عقیده راغی هر څه به ازاد شي عقیده بچ کوي دا ټول معمولات به سم شي عرب لاړه کم طرف ته عراق ته وګوره شام ته وګوره کم ځای کې وهابیت زور ونه کړو هېڅ هم نشته دا ټکي غلط دی لګیا دي ټول د عقیدې او د مذهب په خلاف څوک په ډالرو څوک په دولت څوک په ښځه څوک په لالچ باندې قحط الرجال دی د شمېر کسان پاتې دي ولې د تاریخ خلک ګواه نه یئ چې د تاریخ په ځمکه باندې پاچا صاحب مبارک یوازې د خولې مناظره نه د وهابیانو مدرسه یې ورانه کړې که نه ورانه کړې یوازې د ژبې جهاد یې نه کړی زما او ستاسو مرشد د لاسونو جهاد هم کړی په خپله تللی دی دیوال یې وران کړی دی ګزار یې کړی دی جیل ته تللی دی ما او تا ته مشرانو پیغام پرېښی دی چې د عقیدې دپاره به د ژبې استعمال هم کوي خو بعضې وخت کې به د نوړ او د کوتک استعمال هم راځي
باچا سے مبارک زندان ته نوتلی یوسف علیه السلام سنت نو ژوندې کړي دا پتاروي چې وابیان راتله دې مدرسې ته سره د مریدانو نوتلی چې ورانه کړې وه شکر وباسئ چې مشرانو قرباني ورکړې ده نن که دا پټکي ګورئ دې طرف ته دا زمونږ د مشرانو د خدمتونو د وینو برکت دی ګورئ سبحان الله معززو دې خبرو ته مې جذباتو په نظر مه ګورئ زما د زړه درد ما بیان کو عقیدې له خدمت وکئ صوفیانو سره تعلق جوړ کئ خپلو مشایخو باچا سے مبارک دریوانا بچی وریرونا نوسی و دا خدای انصافدارو راشد نور پیرانو بچی گورا چرسون اسکی بنگون اسکی دمان کڑی کونتری ساتی چرگان جنگی سسنکی او زمون دا مبارک سے رحمت اللہ علیہ و دا باچا سے بخلفو بچی بشریعت متحرہ بانی پابندی الحمدللہ نو بجای د دې چې مونږ املا مضبوطه کو مخالفت ولو عقیده مو بچ کئ بیا ارمانو کوي معززو دا سو خبري مختصرا مې د دې ګلان وړاندې وکي څه کمې زیاتې رانه شوي بین عفو غواړم اله العالمین دې پیراته د عفو قلم راکاږي ازما دریم بیانو